او دا ډیره قیمتي وظیفه ده دا داسې وظیفه ده چې په دې باندې هغه سړی چې هغه پریره کې سیوان خرڅوي د هغه نه پې کروڑپتی جوړ شوی دی زمونږ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ هغه یې موږ ته په درسگاہ کې وی وہی بیٹا یہ میں نے ایسے لوگوں کو بتایا جو سیب بیچ رہے تھے ریڑی میں وہی آج ان کو کروڑ پتی کہنا ان کی توہین ہے ان کے پاس اتنا مال آ گیا اور وہی دیر آسان عمل لے چھے تا سر سمرم انکم کی گی سمرم مال رازی پاغا مال کی یو حصہ مقرر کا اگر حصہ لسمم کی دیشی شلمم کی دیشی سلویختمم کی دیشی چه سمر مال ستا رازی دا اغین بدق کا حصہ لرکے او دا جدا جبا کو او دا بصدقہ کے مسجد کے ورکا ستا رشتہ دارانو کی با رور دی کاکازوے مامازوے دا اغا با ضرورت راشی پا اغا صدقو کا پا خور صدقو کا پا رورو کا صدقو استاد سورہ انکم چی رازی نو دا با پزان پابندیگ دی او حضرت وی چی خب کی چی دنو دا چی دنو شلم دا بلکہ دا خپل والد سے با عمل بے ذکر کو چی اغای دا با کم دا کسب پیسی رات لینو آگئی کی بے شلم مقرر کردی وا او چې کم به د هدیو راتلی نو په هغې کې به یې لسمه مقرر کړې وه نو حضرت وی تاسو په دې عمل وکئ او دا حقیقت دی مجرب دی ما چې چاته خولی دی او هغوی پې عمل کړی دی الله یې ډېر ښه چې دی نو حالت ښه کړی دی روان کړی دی چې موږ سره څومره انکم راځي چې په هغې کې موږ شلمه روپۍ دا د خدای دپاره جدا کوو تاسو ګورئ چې ستاسو معاشي کیفیت په یو کال کې د کم ځای نه کم ځای ته رسي تاسو ګورئ نه کوم سړی چې صدقې کوي او د زکات صحیح ورکوي نن د زکات دا چې دی نو په 10 لک وي کال نه چې دی وباسي نو په 13 لک وي بل کال نه وباسي چېرته کمیږي نه اوچتېږي خو دا هغه سړی چې ګورئ صحیح صدقې ورکوي او صحیح زکات ورکوي ته د هغه نه تپوس وکړه علا کل حال دا خو هسې ضمنن یو خبر راغله